رنگ پرنگ گلونا دی خکلی بهارونا دی رنگ پرنگ گلونا دی خکلی بهارونا دی دلتا دروزی سرا دیر دیر سلام فضائل بہتریانی داغی مخ کی بیان تقریباً پورا شوه ہو ما یو خبره تاسو ته کړی وه چې نصاب 78,000 روپۍ دی یعنی 2,000 خو د دې سره مې یوه خبره بله کړې وه چې زمونږ د ملک نرخونه په ځای نه ودرېږي اصل کې دا 78,000 روپۍ دا د 2,500 تولو سپینو زرو قیمت ته نو هغه وخت کې ته 78,000 روپۍ جوړېدې او اوس د هغې قیمت بړاو شوی دی د هغې نه جوړېږي 82,425 2,000 415 چونکہ معلومه خبره ده چې ریټ په یو ځای نه ودرېږي کله کمی وکړي کله زیاتې وکړي خو زموږ د ملک دا قانون جوړ شوی چې دلته یو څیز ګران شو نو واپس ارزانېدل دا چېرته موږ نه دی اورېدلي واپس نه ارزانېږي چېرته بعضې څیزونه به یې ورسي نو بیا یې ورته ارزان کړي نور څیزونه چېرته په کمېدو کې نه دي راغلي د مشرانو ته به هم یاد دي ما ته هم یاد دي سره زر په لس د پاسه په 100 روپۍ باندې توله وه 110 روپۍ اوس د پاسه په 1,00,000 باندې توله ده نو عرض مې درته دا کو چې اوس نن سبا د چا سره 2,000 روپۍ وي نقدې یا د دغې نقدو د هغې متبادل څه سامان ورسره وي لکه د هغې عام طور د علما مثال پیش کوي د چا سره 2 غواګانې دي او دا یوې د خپلو پیو دپاره ساتلې ده دا یوه زیاتي ده نو دا سړی به قرباني کوي ځکه د غوا خو ډېر قیمت والا شی دی نن سبا غویی دی سنډا د زمیندار د ضرورت سیز دی یوه د هغه د ضرورت سیز دی جغ د هغه د ضرورت سیز دی مثلا اوس خو دا ټولې خبرې ختمې شوي دي خلک ټیټرو باندې یوه غره کوي خو دا کوم سامان چې د سره په دې کور کې د زمیندارۍ پروت دی بیلچه ده تسکوره ده لور دی دا د ضرورت سامان دی دا د ضرورت نه زائد سامان نه دی یو سړی سره موټر سایکل دی دی په خپل ضرورت پوره کوي یا په نوکرۍ لځي یا په بازار ته د سودا وغیره دپاره ځي دا د ضرورت څیز دی په هغې باندې قرباني لازمه نه ده دقسې هر څیز چې واخلي خو چې د ضرورت نه سیوا دی ستا کور دی ستا په کور کې 3 پکې لګي خو غټ کور دی جوړ کړی دی او په هغې کې د 20 پکې لګولي استعمالېږي 3 4 2 نو دا نور به قیمت کولی شي دا د ضرورت نه زیاتی څیزونه دي
او په دې باندې هر سړی پوهېږي چې د کوم شی د ضرورت دی او کوم شی د ضرورت نه دی. نو یو دغه خبره شوله چې قیمت 2,000 روپۍ د چا سره وي نو په ده باندې قرباني کېږي. د اختر د ورځې نه مخکې که دی د دې پیسو مالک شو یا د داسې سیز مالک شو چې د هغې قیمت 2,000 روپو ته رسیږي نو دی به قرباني کوي. بله خبره په دې 10 ورځو کې دا وه چې روجې نیولي، د هغې متعلق هم ذکر شوی او که څوک روجې نیسي نو د یوې روجې نیولو ثواب دا د 1 کال د روجو عمره دی، او د یوې شپې د عبادت کولو ثواب دا د لیلۃ القدر د ثواب عمره. لیلۃ القدر رمضان کې یو پټه شپه ده، الله پاک چاته نه ده ښودلې، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یوه موقع کې الله پاک دغه شپه ښودلې وه، خو وی زه راتلمه په لاره چې تاسو ته د دې شپې اطلاع درکم. صحابه کرامو ته وی نو په لاره کې 2 کسو جګړه کوله، نو ما د هغوی د جګړې د خلاصولو دپاره هغوی ته ورغلم، نو په هغه جګړه شوم، نو خبره مې خیال نه ووته. علما وایي د دې یو بل سره د اختلافاتو ډېر لوی نقصانات دي چې د درېمګړي سړي په هغه باندې د هغې اثر کېږي، نو چې دا جګړې والا به څومره په هلاکت او تباهۍ کې مبتلا کېږي. دا د یو بل سره اختلافات کولو والا دا به څومره په تباهۍ کې مبتلا کېږي، ځکه بل کار نه وي، د یو بل غیبت کوي، یو بل ته کنځلې کوي، د یو بل سپکې بیانوي، دا تباهي ده. نو څومره اعمال کېږي هغه اعمال لاړه برباد شو، نیک اعمال کوي، نیک اعمال بربادېږي. نو درېمګړي سړي باندې او بیا دا درېمګړی سړی څوک دی هلکه؟ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، خاتم النبیین، امام الانبیاء، سید المرسلین. لوی مقام دے د خاتم النبیین د عقیده لرلم. گوره د هر مسلمان عقیده ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام با خپل اخیری پیغمبر منی، چې د دنیا وروسته به بل پیغمبر دنیا ته نه راځي، نه راځي، نه راغلی، نه به راشي. او که د چا دا عقیده وه دا سړی مسلمان نه دی، دا کافر دی. چا یو سړی ومانه چې دا پیغمبر دی، دا واجب القتل دی. واجب القتل مطلب دا چې د مرګ ضروری دی، لازمی دی، دا به خامخا مرداره. نبی علیہ السلام ویلو ما نرستو به 10 دروغجن خلق داسې راځي، کذاب، دجال. دجال وی دوکباز تا، فراډي، داسې به راځي چې هغوی به د پیغمبرۍ دعوه کوي. د نبی علیہ السلام زمانه کې هم څو کسانو کړې وه، قیامت پورې به نور هم داسې راځي. زمونږ ملک کې قانون هم الحمدلله په یو زمانه کې په سن 74 کې دا قانون پاس شوی و. علماء دې لپاره محنت کړی، یو څو علما اسمبلی کې وو،
درې څلور علما 15 علما په اسمبلی کې خو دومره عظیم کردار یې وکړ چې د پاکستان په آئین کې دا خبره داخله کړه او په بوټو صاحب باندې دا خبره ومنله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی آخری پیغمبر اگر نرستو بل پیغمبر دنیا ته نه راځي نو دا زمونږه عقیده ده رسول الله مبارک به فرمایل انا خاتم النبیین لا نبی بعد زه آخری پیغمبرم ما نرستو بل پیغمبر نشته خیر بهرحال عرض میکو چې نبی علیہ السلام می دغه شپه ما ته معلومه شوه بیا نه نشوه د اختلافاتو دا نقصانات د جنگ جګړو دا نقصانات هغه شپه نه نشوه زمارونو هغه شپه کتا ته په رمضان کې نه ده ملاو شوی نو هغه شپې درله الله په دین لسو شپو کې درکړي رسول الله وانا کوئی د دې شپې یوې شپې عبادت دا د ليله القدر د شپې د عبادت عمر ثواب لري ليله القدر او د دې میاشتې د نهمې ورځې روزه هغه د 2 کالو ګناهونه الله پاغي معاف کړي سمراجی وخبر دا میاش د ګل د ورځې نشورو شوی ده او اختر به ان شاء الله په 20 تاریخ د شورو په ورځ باندې راځي 20 تاریخ نن 14 تاریخ دی 20 تاریخ شروع په ورځ باندې به ان شاء الله لوی اختر وي نو د لوی اختر نه مخکې چې کوم ورځ وي نو ذوالحجه د دې میاشتې نوم ذوالحجه دی دغه 9 تاریخ نه هم په دې روزه نیول الله پاک په د 2 کالو ګناهونه معاف کړي یوازې دا یو روزه نه ده بعضې خلک وایي ایا تپوس کوي نو یو زه ته دا یو روزي تپوس مکوئ د دې 9 روزو تپوس کوي دا 9 واړه روزي د دې فضیلت حدیث شریف کې راغلی دی بل خبره دې سره متعلق ده چې قرباني کول دي مسلې مو ویلي خو دا بعضی خبرې دوباره موږ پدې کوو چې بعضی خلکو ته پوسونه کړي نو موږ وایو چې هغې ته هغه خبره ورسېږي قرباني کول اهم عبادت دی نبی علیہ السلام فرمایي چې د لوی اختر په ورځ باندې یو مسلمان بنده چې د ټولو نه اهم او اعلی عبادت کوي نو هغه دا دی چې دی یو څاروی ذبح کړي او د هغې وینه توی کړي د څاروي ذبح کول وینه تویول دا د ټولو نه لوی عمل دی او بل یو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې یو سړی وس کېده طاقت وو پیسې ور سره وي او د قرباني ونکړه نو زمونږه عبادت خانه ته جمعه ته دین راځي اوهو ډېره خطرناکه خبره یعنی دا سړی کافر نشي خو زورنه لکه خپل زوی ته سړی زورنه ورکوي سکار ورته ووایي هغه ونه کړي
هلکه وایي که دا کار دی ونه که که نه نو دې کور ته دې نه پرېږدم نو دا د زور نه ورکړي رښتیا یې د کور نه نه شړي رښتیا یې د کور نه نه شړي ځکه اوس خو زمانه الټه شوې ده اوس خو زامن په پلارانو باندې زوره ورکړي اوس خو پلار د زوی نه یریږي او د زوی خلک خبرې مني پلار په زوی باندې خبره نشي منلی زوی په پلار باندې خبره مني او د هغې اصل وجه دی چې د دې زوی تربیت په دین نه یې کړی که د بچي تربیت دی د وړوکوالي نه د ماشوموالي نه په الف با باندې وکړو په سبحانک اللهم دې وکړو د جومات سره په نسبت باندې دې وکړو چې کله جومات ته راوستلو شو ځان سره جومات ته راواله دی به ګوري دا خلک ښکته پورته کېږي دی به هم ښکته پورته کېږي خو چې تا ورله د وړوکوالي نه موبایل اخیستی ټي وي دې اخیستی او دې کور لګولې نو د هغه تربیت په دینو نشي په بېدینۍ باندې وشو په بېدینۍ باندې وشو نو خامخا به دا سړی ته د اخلاق او کردار به دونه بربادېږي چې ته به بیا مجبور یې چې د دې زوی خبره ومنې که نه یې منې خو د دقې معنی نه دې نیسي دا معنی نه یې نیسي نو عرض مې درته دا کوو چې لکه زوی ته سړی وایي هلکه دې کور ته به نه راځي په رښتیانو ته څوک نه وایي ګورې که چا ورته په رښتیانو وي په ایمان بیا هر څه وسمدوي دا او داسې په ټولنه د دنیا په بچي له خرچه نه ورکول هغه ځان نه ساخوا دې خوا به کول چېرته درس کړی و چېرته امامت کړی و 10 روپۍ به پیدا کوو نن سبا خو امامت کې هم ډېرې غټې پیسې دي امامان له خلک ډېره غټه تنخواه ورکوي هغه غریب یې وړی نه شي کور ته چې څه وسره وکړو یو کس ما ته خبره کوله وی زما ډېره مخکینۍ خبره وی 150 روپۍ تنخواه مې وه خو خیر دا لږه ډېره مخکینۍ ده 150 وی هغه خلک ډېر هوښیار وو هغوی به هغه وخت کې 15 روپو لوټونه راجمع کړي هغه دونه بنډل جوړ شو 15 روپو لوټونه وی زه بیا په دې خوشحالولم چې یاره دا مولا خو هسې کمعقل سړی دی موږ دې مولا ته ډېر کمعقل وایو او نو دو هوښیار خلک په مخ د ځمکې هغه علماء کرام وی ماله به خندام راله چې دا دونه د بېوقوف بچی دی خو دا خو 150 دي که نه که دا ته یو د 100 روپو لوټ راکړي یا د 50 را هم 150 دي او که 10 راکړي هم 150 دي او که 3 50 راکړي هم 150 دي او که 15 راکړي هم 150 دي قیمت خو سیوا کېږي نه ډالر خو ته نه جوړي زمونږ خو علماو له امامانو له ډېرې غټې تنخواګانې ورکوو که ډېرې غټې تنخواګانې چې د جومات نه وځي نو فورا د هغه غیبت شروع کړي دا ستا تنخواه ده فورا یې غیبت شروع کړي که په ګاډۍ کې دې ولي مولیان راته پاکه پروردګاره مولیان هم اوس په ګاډو کې ګرځي یا خدای دې میرات کا چې دا شرابیان پکې ګرځي نو خیر دی خیر دی ما سره وړوکی ګاډی و خدای راکړی دی نو څه کوې ورسره هلکه ورشه خدای ته ووایه دا دې ولې دې مولا له ورکړی نو هغه خدای راله هغې نه غټ ګاډی راکړه 18 لکو روپو ګاډی الله راکړه اوس مې پکې برید تاو کړي ناست یم پکې نو یو کس راته خبره کول په خپله مخامخ یې راته وي په ایمان مې په دې غټ ګاډي کې چې ناست دی که نه وی د چا سلام هم نه ما وی ما ورته د یو ملګري خبره وکړه ما زموږ یو ملګری و مې هغه ته چا وي چې هلکه ته موټر کې ناست ما ته لاس جنډه کو تا سلام نه اخیست نو هغه زموږ ملګری ټوقي شانتې ورته خوان نه شوی
ژوندی دی هغه وایي تا موټر کې نازم وی خدای دې غر کړه چې په سایکل ستورم دا لاندې خلک در سړي زامن نه ښکاري پاتې په موټر کې تاسو خیال ته راله دا موږ یو ملا ګاډي کې کېناست نو تا وله څه ورکړي خدای دې میراث کړه خدای دې پوه کړه زموږ یو ملا دی نو هغه په دې بیان کې کنځلې کوي چا ورته وایي وی څه حکم را باندې فرض کړي نو بیا نه کوم دا کنځل را باندې فرض خیال کوئ ګوره ځان تباه نه کوي د علماو اتباع کوئ د علماو قدر کوئ دا دین موږ ته علماو را رسولی دی دا موږ چې نن مسلمانان یو دا د علماو برکت دی دا نن چې موږ مونځ کوو دا د علماو برکت دی دا موږ چې نن سجدې کوو دا د علماو برکت دی نافرمانیان د علماو وکوي قدر یې کوي احترام یې کوي ګنې د قیامت په ورځ باندې به دا عالم وي خدای دا داتې درکړم دا ډېر غټ حرامي و جهنم ته به خلک رواني الله به ورته وایي دې ملا ته دلته ودرېږه او دې لاره باندې خلک چې ځي جهنم ته رواني دا جهنم ده دې کې بستا موریدانی دې کې بستا مقتدیانی دې کې بستا شاګردانی دې کې بستا خادمانی دې کې هغه خلک چې ستا خبره به په مینه اورېدلي اتې راخله جنت ته بوځه اگر که د اسمان دستور عمرې او دلته ولته پوندې وي دلته پسې ته کنځلې کې دلته پسې ته غیبتونه کې دلته پسې ته سپورې وې نه مه کوه ځان مه هلاکوه عالم له چې خدای کومه مرتبه ورکړې ده دا ته د چا پلار رم نشي اخیستی که دا کوله دنیا راجمع شي دا کوله دنیا راجمع شي خو دا مقام ته نه زموږ یو عالم یې نیولی و جیل کې اچولی و ډېره موده په جیل کې و ډېره موده سخت تکلیفونه یې پې تېر کړې ویې وهه بېعزتي یې وله وکړه سخت تکلیفونه خو چې راووت نو خلکو ورته هارونه ورچوله او خلکو جلوسونه وښکله او د هغه زنده‌باد چغې خلکو والي د هغه عزت الله نور هم سیوه د خدای په قانون کې چې کوم عزت واخو خو د دنیا کې هم الله عزت سیوا کړ د دنیا کې هم الله عزت سیوا کړ یو عالم باندې الزام ولګېد د دروغو ثابته شوه څه وخت لږ راوده پس چې هغه بلکل پاک او سوتره دی د هغه عزت کې نور هم اضافه را خلکو هارونه ور واچو او چې چا الزام چا پې ظلم وکړو چا ورسره زیاتې وکړه هغه ځان تباه کړ نو عرض مې درته کو کوم طرف ته لاړم سړیه چې د دې ورځو دا شپې ورځې قیمتي دي نو د 9 ورځو کې روژه نیول دي څونه چې نیوی شي نو خو څه لاړې 2-3 ورځې پاتې دي څوک نیوی شي ښه خبر ده الله دې موږ ټولو ته توفیق نصیب کړي او بیا د لوی اختر ورځ ده نو د لوی اختر په ورځ باندې قرباني د دې نه بهترین عمل بل نشته چې یو سړی قرباني کوي رسول الله مبارک فرمایل د چا وس کېږي او د قرباني ونه کړه د دې زمونږه عیدګاه ته نه راځي منزل دې نه راځي زوره نه ده الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام زبردست زوره نه وکړه قار یې وکړه غصه وکړه غصه ګورې د رسول الله مبارک زکه تا ته ډېر سترګې راوباسم نو څه به او ډېر قار درته وکړم څه به او ډېرې بدې ردې ته ووایم نو ځان به ګناهګار غصه د رسول الله مبارک خطرناکه ده ګورې د هغې نه ځان ساتل پکار دی الله دې موږ د هغې نه بچي انشاءالله د اختر ورځ باندې قرباني ده د قربانۍ سره متعلق څه خبرې دي انشاءالله هغه به د اختر په ورځ که زندګي وه
پاغي بیانو چې هغه د ساروي سره په ساروي کې داننه صحیح دي داغه سره چې کوم دی هغه تعلق لري خو چې د چا هم وس کیږي نو کوشش دا وکړي چې قرباني درنه پاتې نشي ډېر لوی اهم عبادت ته ابراهيم عليه السلام خپل بچي علالي الله اکبر بچي سترګي پټي دي د پلار سترګي پټي دي بچي ورته وي بابا چې کله ما ذبح کې او زمړ شم نو زما د کمیس په یو څو زما مور له به ورکی چې کله هغه ته زه یادېږم وېدا بویا واو د خپل مخ باندې راځو الله اکبر سدي خیال په دې وخت کې او په دې پلار ستېریدل دا خبره خو ډېره زیاته اسانه ده زه په منبر باندې کوم او تاسو یې اورئ خو دې خبرې د سوچ وکړه د دې مور په زړه به ستېریدل الله رحم وکړه الله کرم وکړه د ابراهيم عليه السلام اخلاص خدای ساروی مونږ د پاره د بنی آدم په ځای باندې د بچی په ځای باندې ساروی مونږ د پاره مقرر بهرحال ان شاء الله د دې متعلق سم مسلې او صدقه بیا ان شاء الله د اختر پورس کې زندگی و هغه بیانو او څه سوالات راغلي دي هغه رسو سوال جواب مونږ کوو هغه سوال جواب کې ان شاء الله دا غي جوابونه وکړو الله دې موږ ته عمل نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين